نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، اول نمبر تاسو د مفتی شاکر دا خبره وورئ. اے مسلمانا، علماء سیاسی خلقو در تا انجیکشن ڈکی کڑی دی دا افیم اور بعض استنو کے بعض افیم استنو باندے احتجاج لیکلے دے اور مسلمانا تا انجیکشن ڈکڑی دی دا مانزے انجیکشن دا قنوت نازلہ انجیکشن دا ختمونو انجیکشن دا دعاگانو انجیکشن دا خیرو انجیکشن دا ذکرونو انجیکشن. تاسو واورید چې دو د دې متعلق خبره کوي چې آیا نن د دې مسلمانانو ته انجیکشن لګول کېږي، دا کار کېږي، دا کار کېږي چې مسلمانان په قنوت نازله منتې لګول کېږي او په دعاګانو منتې او په اذکار منتې او دا کار کېږي، دا کار کېږي. دا خو د مسلمانانو کار نه دی. نو زه دا خبره چې کوم دی نو زه یم دا خو عالم خو څه کې یو عام کس هم دا خبره نشي کولی، ځکه چې د دین اسلام چې کوم تعلیمات دي هغه بالکل واضحه دي. څنګه چې د نور رڼا واضحه وي دغسې د دین تعلیمات واضحه دي. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات د هر موقع دپاره، د هر وخت دپاره، د هر مقام دپاره واضحه دي. او دا عمل چې کیږي، مثال کے طور پر قنوت نازله عمل کیږي یا دعاګانو حکم ورکړی کیږي امت مسلمه ته، یا نور چې څومره حکمونه ورکړی کیږي، دا دغسې نه ورکړی کیږي. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشادات دي. په دې منځ دا خو په دې منځ اعتراض کول دغسې دي لکه په الله رسول منځ اعتراض کول دي. دې ته جهالت ویلی کیږي. صحیح شوه. اوس مثال که دوی چې قنوت نازله انجیکشن لګولی کېږي او قنوت نازله وکړئ، ذکر وکړئ، دا کار وکړئ، ډېر بالکل لکه دغه خبره ده. اوس زه تاسو تپوس کوم مثال کے طور پر حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې کله چې بیر معونه واقعه وشوه، 70 صحابه کرام شهید کړي شو. په هغې کې د الله رسول د هغو دغه دپاره هغو پسې هغه خلکو پسې کافرانو پسې لشکر هم لېږو او په خپله په مدینه کې دنده صحابو سره یوې میاشتې پورې قنوت نازله عمل وکړو. په هغو خلاف یې بددعا وکړئ، د مسلمانانو د مدد او نصرت دپاره دعاګانې وکړئ. اوس نعوذ بالله ستاسو خیال چې الله رسول بزدل و؟ الله رسول چې کوم دی نو په دې صورت کې دا چې یو میاشت حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مدینه کې الله رسول سهار په مانځه کې قنوت نازله ویله، رعل زکوان او د متعلق چې کوم دی بددعا یې کړده. اوس دا تمام علماو لیکلي چې داسې یو صورت وبا مصیبت په تمام امت مسلمه منځ راشي، په دغسې صورت کې دا عمل چې کوم دی دا مسنون عمل دی، د الله د رسول د تعلیماتو نه دی چې قنوت نازله عام مسلمانانو دا ذمہ داری ده چې هغو د هغه خپل مسلمانان رونو دپاره مالی امداد کولی شي، مالی امداد دې وکړي، دغه شانتې کم سے کم د هغو دپاره دعاګانې وکړي، قنوت نازله اهتمام په جوماتونو کې وشي. صحیح شو. دا خو د الله د رسول تعلیمات دي. اوس په دې متعلق دا خبره کوله چې دا د دې انجیکشن دی او دا خلک چې په دې کې دي، اوس زه ځان تپوس کوم ته پخپله ولې ناست ته ور چلته جهاد وکړه. جهاد الله رسول فرمایي جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم. تاسو جهاد وکړئ د مشرکینو سره، تاسو جهاد وکړئ د کفار سره، په خپل د مالونو په ذریعه سره خپل مالونه پیش کړئ او دغه شانتې جهاد وکړئ د ژبې په ذریعه سره، حق بیان کړئ، خلکو ته د هغې ترغیب ورکړئ، د علماو ذمہ داری ده. اور مزید الله رسول فرمایي بانفسکم، د خپل ځانونو په ذریعه سره جهاد وکړئ، عملی طور پر میدان جنگ ته کوشئ. الله رسول درې واړه صورت د جهاد بیان کړي. څوک چې په کوم منطق قادر دی، د حکمرانانو دا ذمہ داریانې دي. نن 57 اسلامي ممالک دي، د موږ د هغو نه چې کوم دی دا درخواست دی، موږ بار بار دا مطالبه کوو چې د هغو دا ذمہ داری ده چې د هغه مسلمانانو مدد او نصرت وکړي او د هغه یهودو د پوره د مشرکینو چې کوم دی نو جوابي کاروایی وکړي. الله تبارک وتعالی دا خبره کوي وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. د خلکو سره دغسې د مشرکینو سره وجنګېږئ، یو ځای وجنګېږئ، پوره امت مسلمه یو ځای شئ، څنګه چې دا کفر ستاسو خلاف یو ځای شي. دا خو د قرآن اعلان دی، په دې کې شک نشته. جهاد عظیمه فریضه ده، خو د دې دا مقصد نه دی چې نور کوم عملونه دي قنوت نازله عمل کیږي، د هغې متعلق داسې ګټیه ژبه استعمال کړي، دعاګانې کیږي، د هغې متعلق ګټیه ژبه استعمال کړي. دا بالکل یو نامناسبه
خبرې او خاص طور پر د عمل د الله د رسول د تعلیماتو نه دی په دې متعلق داسې خبرې کول ډېر زیاته نامناسبه او ګټیه ژبه چې دی نو دې ته ویلی کېږي. الله پاک ته موږ د داسې ګټیه ژبې نه او داسې غلط خبرو نه الله پاک زموږ حفاظت